د امام مالک علمی حیثیتو د دین علاوه داغه چې کوم علمی خدمات دي نو پاغه کې رټول لوی خدمت داغه هغه مشهور کتاب دی چې کوم تا مؤطوا ویل کېږي دا د حدیثو کتاب دی او دا یاد ساتئ چې دا په مخ د ځمکه باندې د حدیثو اولنی کتاب دی د دې نه مخکې په دنیا کې کتابونه نه وو خاص کر د حدیثو پدې کې ټیک ته چې احادیث هم دي پدې کې د صحابه اقوال یعنی د هغوی خبرې هم دي د تابعینو خبرې هم دي د امام مالک رحمت الله علیه خپل فتوی پکې هم دي خو په هر حال کتاب یو ډېر قیمتي کتاب دی پدې کې چې کوم حدیث دي نو هغه وروسته بیا امام بخاری امام مسلم او نور امامانو په خپلو کتابونو کې نقل کړلي د دې وجه نه د مؤطوا امام مالک هغه مقام هغه په هغه ځای نه دی پاتې رسته امامانو هغه حدیث بیرته په خپلو کتابونو کې نقل کړي دي خو بنیاد د امام مالک رحمت الله علیه دا کتاب ګرځېدلی دی او دې ته مؤطوا ځکه وایي چې یو خو د دې په لیکلو کې 40 کاله تقریبا تیر شوي دي او د دې وجه دا وه چې امام مالک رحمت الله علیه په کومه زمانه کې سترګې وغړولې دنیا ته راغی نو دا د بنو امیه خاندان دورو په دې منځ کې بیا امام مالک رحمه الله تقریبا 9 کالو دی چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه راغی او په حدیثو باندې یو علمي کار شروع شو بیا د بنو امیه حکومت چې کله ختم شو تقریبا په 133 هجری کې نو د هغې نه پس عبدالله الصفاح د بنو العباس اولنی خلیفه و هغه 4 کاله حکومت وکړو په 136 هجری کې هغه مړ شو نو بیا د هغې نه پس ابو جعفر منصور دا خلیفه شو ابو جعفر منصور رحمت الله علیه ډېر علم دوست شخصیت و او ټیک ته چې څه بغاوتونه وشو خو بهرحال آخر کار حکومت مضبوط کو او بیا په 139 هجری کې دارالخلافه د مدینې نه بغداد ته ویوړه نو عباسی خاندان چې دی نو دا په عراق او په بغداد باندې د دیو پایتخت او د دیو هغه دارالخلافه پاتې شوې ده نو دی به اکثر چې حج راغی بیا به مدینې ته لاړی نو د امام مالک رحمه الله سره ملاقاتونه کېده او یو ډېر لوی عقیدت او احترام یې نو یو ځل حج راغلی او چې کله لاړی مدینې ته نو امام مالک رحمت الله علیه ته وایي چې زما دا خیال دی چې علما ځای په ځای ختمیږي د تابعینو دور هم په ختمېدو دی ختم شوی دی تبه تابعین هم روان دي نو هسې نه چې دا علم او دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته علم دا ختم نشي نو ته داسې وکړه چې ته یو کتاب ولیکه او بیا به زه سرکاري طور به قانوني نافذ به کړم امام مالک رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې داسې کار دی چې کتاب لیکل دا خبره خو دې ټیک ده دا خدمت خو به وکړو خو نافذ کول دا خبره صحیح نه ده ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زرګونو صحابه وو هغوی د الله د پیغمبر نه علمونه حاصل کړلي هغه په مختلفو علاقو کلو وطنونو کې خواره شوي دي هر چا یو عمل د الله د پیغمبر نه زده کړی دی او په هغې باندې بیا خپل ژوند او خپل عمل په هغې باندې ټیک کړی دی د هغه شاګردان دي هر چا د هغې نه خپل علم اخیستی دی د چا یو طور طریقه ده د چا بله طور طریقه ده ته په یوه طریقه ټول خلک نشي روانولی دا د هغه مشوره وه لیکن کتاب شروع کو مؤطوا چې کله سر ته ورسېده نو بیا ابو جعفر منصور د دنیا نه تللی دی بیا د هغه بل زوی د هغه په ځای باندې موسی هادي نومې و هغه خلیفه و یو کال نیمو خو هغه هم بیا لاړی بیا بل زوی و هارون رشید دا د ابو جعفر منصور نصیر او د مهدي چې دی نو د هغه زوی دی منځ کې مهدي هم 11 کاله حکومت کړی دی خو په تقریبا په 170 هجری کې هارون رشید چې دی نو دا خلیفه شوی دی او هارون رشید د امام مالک رحمه الله تعالی شاګرد هم پاتې شوی دی علم یې زده کړی و هغه ځان له یو دلچسپه واقعه د تفصیل به انشاءالله په بله موقع باندې وشي نو کله چې مؤطوا کمپلیټ شو مکمل شوه نو امام مالک دا د هغې وخت د زمانې علماو ته وړاندې کړه نو چې کله وړاندې کړو نو هغوی ټول ووایي چې په دې کې کومه مسلې تا لیکل دي یا کوم حدیث دې نقل کړی نو دا بلکل ټیک دي
نو موطوا معنی د هغه کتاب چې د هغې سره علماو موافقت او د هغې تایید کړی دی یعنی دا اتفاقی کتاب دی یو معنی علماو دا لیکل ده